محترم عزیزان د قرآن پاک د ختم په موقع د مسلمانانو حاضری دا د ډېر لوی خیر او د سعادت سبب او ذریعه نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د صحابو دا طریقه وه چې قرآن پاک به ختم کړ د خپل کور لوی واړه او قریبي رشته دار به راجمع کول. امام قرطبي رحمه الله د خپل تفسیر مقدمه کې دو درې سند باندې د حضرت انس رضی الله عنه واقعه بیان کړي چې کله به حضرت انس رضی الله عنه قرآن پاک ختم کړ نو د خپل کور لوی واړه او قریبي رشته دار به راجمع کول، هغې له به دعوت هم کول او بیا به د حضرت انس صاحب تپوس وکړو وایي تاسو ته پته شته چې تاسو ما ولې راجمع کړئ؟ نو هغوی به لا علمي ښکاره کړل. نو حضرت انس صاحب ورته فرمایل وایي ما ځکه راجمع کړئ چې ما قرآن ختم کړی دی او حضور علیه السلام نه مې اورېدلي چې د قرآن پاک د ختم په موقع د مسلمانانو دعاګانې قبلېږي، نو تاسو ما ځان سره راجمع کړئ چې زه به دعا وکړم تاسو به آمین وایئ. امام مجاهد رحمه الله دا یو لوی تابعي دی، د هغه زمانې یو عالم د پسې راغی او د قرآن د ختم په موقع د شرکت دعوت یې ورته ورکړ. حضرت امام مجاهد رحمه الله هغه دعوت ډېر په خوشحالۍ باندې قبول کړ او هغه راغلي مېلمه ته یې وویل بعینه د صحابو دا طریقه وه چې دوی به د قرآن د ختم په موقع باندې راجمع کېدل. په دې وجه باندې زموږ دا علماء کرام چې دا ستاسو دا به چې دوی سره په ناظره باندې قرآن وایي، په یادو باندې قرآن وایي، یا د مدارسو کې دوی فارغه شي دورې حدیثو کې، نو داسې اجتماعات دا په دې جوماتونو د مدرسو کې کېږي دغې مقصد لپاره چې دا د ډېر لوی خیر او د سعادت مجلسو دی. نو دا علما پکې دا خپل مقتدیان او دا خپل دوستان د ځان سره راجمع کړي چې دوی دا خیر د خپل ځان سره کور ته یوسي. مشکات شریف کې حدیث مبارک دی، نبی علیہ السلام فرمائی حضرت معاویہ سے دغه حدیث راوی دی. حضرت معاویہ سے په حدیث بیانولو کې ډېر لوی احتیاط کړی او چې کله دا حدیث هغه دا واقعه بیانوي نو په دې کې صحابو ته ویلي دي وایي تاسو ته پته ده چې زه ډېر احتیاط کوم د احادیثو په بیان کې او ډېر کم روایات بیانوم. لیکن حضرت معاویہ سے فرمائی یو ځل د یو مجلس ته راغی، هغه مجلس کې څه صحابه کرام او تابعین تشریف فرماوه. نو حضرت معاویہ سے هغوی باندې سلام واچوه او د سلام نه پس تپوس یې وکړه وایي ما اجلسکم تاسو دلته کومې خبرې راجمع کړي؟ هغې ورته وویل حضرت موږ د قرآن د وجې دې مجلس کې ناست شو، مثلا تاسو دې جومات کې ناست یې ماسپښین نه پس، نو د څه د وجې نه ناست یې؟ دا ټول مسلمانان د قرآن د وجې دلته راجمع شوي چې بچو ختمونه کړي. هغې ورته وویل حضرت موږ هم د قرآن د وجې راجمع کړي. حضرت معاویہ صاحب هغې له قسم ورکوي ستاسو د په خدای قسم چې ستاسو دغه یو غرض او مقصد دی، نور مقاصد هم نشته. الله ما اجلسکم الا ذلک، قالوا الله ما اجلسنا الا ذلک. هغې ورته قسم وخوړ په خدای قسم چې موږ د دې یو مقصد لپاره ناست یو. نو حضرت معاویہ صاحب ورته فرمایي وایي ما تاسو له د بدګمانۍ په وجه قسم نه دی درکړی، لیکن دا څنګه چې تاسو راجمع شوي داسې یو ورځ موږ راجمع شوي مجلس کې او زموږ مجلس ته حضور علیه السلام راغی، نو نبي علیه السلام باندې سلام واچوه او د سلام نه پسې موږ ته تپوس وکړو تاسو دلته کومې خبرې راجمع کړي یې؟ نو موږ ورته وویل حضرت د قرآن د وجې دې مجلس کې ناست شو. نبي علیه السلام هغې له قسم ورکړه، وایي موږ له قسم راکړه، نو موږ ورته قسم وخوړ چې او د قرآن د خاطره تاسو بل غرض هم نشته. نو نبي علیه السلام ته وویل چې ما د بدګمانۍ په وجه تاسو له قسم نه دی درکړی، خو اوس حضرت جبریل علیه السلام راغی او ما ته یې وویل چې ای پیغمبره زه الله تبارک وتعالی راولېږلم، دا کوم خلک چې د قرآن د وجې دې مجلس کې راجمع دي نو رب العالمین د دې خلکو په ناسته د فرښتو مجلس کې فخر کوي. او بیا غیر راته وویل چې ای پیغمبره ته ولاړ شه او دې مجلس والا سره کښېنه. نو نبي علیه السلام د الله حمد و ثنا وي، وایي حمد و ثنا د هغه ذات لپاره
चांद जमा वजूद के ददा से खल्क जमाअत माता उठो कि माता हुक्म की जे पैगंबर तबला शोदी मजलिस वाला सर की नुदा अल मजालिस दी कि रब्बुल आलमीन पदे मजलिस बांधे द फरिश्तों मजलिस के फखर गई और दा अल मजालिस दी कि नबी अलैहि सलातु व सलाम ददा से मजालिस की दनास ने हुक्म की कम ने दा शवे